هغه کامیاب شو داسې کامیاب شو چې مونږ تاسو یې تصور هم نشو کولی بدبخته مونږ پاتې شو ناکامه مونږ پاتې شو مونږ پښتانه پښتون ښکته و پښتون بره پښتون هغه بېشعوره قوم دی پښتون هغه کمعقله قوم دی چې همیشه د خپل محسنین ویشتلي دا په پنجابي پسې خبرې کم پنجابی راغلی دی په شیخ صاحب باندې ډس کم پنجابی راغلی و شیخ حسن جان یې په وینو کې دلته سول کړ هغه بدبخته پښتانه بېشعوره چې دا د 500 روپو دپاره خپل پلار وجني دا بېغیرته قوم به هم دقسې تر قیامت تاسو چې د امت دغسې سهاري ووجل بره دې نه ورځ ښه ورځ وګوري دې قوم نه سړی تمه لري دا یو ډم راواغستو یو شادو مخې چې د هغه اصل نشته نسل حرامي و نسل شکل دی وګوره دا کمینه ځوانان په هغه خبیث پسې ودرېدل او د دغسې یو محدث خلاف یې پروپیګنډه دومره په تکلیف به د اخر قسم دی کې په الفاظو کې سړی ویلی شي ستاسو به څه شکایت خدای ته وړی کم پښتون قوم چې په داسې کمینه خلکو په مقابله کې دغسې علما مسترد کړه زه د الله نه امید نه ساتم چې دغسې قوم ښه ورځ دې نه پس وګوري کم پښتنو چې خپل دغسې سپینګیري شهیدان کړه کنځله یې پسې وکړله بدرده یې پسې وویله یقین وکړه نن زما جذبات نه غواړي زه د هغه قوم دپاره لاس اوچت کړم زه دې ورته دعا وکړم بس خدای دې ذلیله ساتي همدغه طبقه و ذلیله دې ساتي و ذلیله دې خدای ساتي نور دې هم خدای ذلیله کړي بس دې نه پس ذهن هغه به څه ووایي هغه عالم و محدث و دې وخت کې ما مخکې عرض وکړو چې یقینا د دې مصداق کې و چې هغه محدث و هغه شیخ صاحب دې امت کې امام بخاری رحم الله یو عظیم مقدس شخصیت تیر شوی دی لوی دغسې چرچه و په دا ټوله دنیا کې چې هر مکتب فکر متفق دی امام بخاری په شان باندې دغه په عظمت باندې لیکن اخر وخت کې خلکو دومره تنګ کو یا خو هغه امام بخاري و چې کلي ته به راتلو ټوله علاقه به پسې راووتله استقبال ته به خلکو ورته څادرې غوړولې دغه ملاقات ته به راتلله یی اقا امام بخاری دومره تنګ کو هغه حاسدینو تنګ کو بدبختو تنګ کو اخر کې دعا کول یا الله ستا د پراخه ځمکه سره د پراخۍ نه په ما باندې تنګ وشو بس ما واخله وده شو هغې کې بس روح لاړو وفات شو همدغسې د شیخ صاحب سره وشول هغه هم حاسدینو تنګ کو دا هم حاسدینو تنګ کو دل هم چې خدای کوم مقبولیت ورکړی تاسو به دورې کتلې وې کله جاپان او کله په عربو کې به سعودي علما راتلله شیخ صاحب مونږ ته د حدیثو اجازت وکړه رسوک صرف پاکستان کې نه و د ټوله دنیا کې و دا دغسې همقسې د هغه سره وشوله اخر کې دغه عمره تنګ کو هغه کله د حالات کتلي و هغه ټول عمر امت جوړوو هغه د امت اصلاح کوله هغه امت ته خیر ورښودو امت ته اخلاق ورښودل امت ته دین هغه کمبختو هغې پسې کنځلې وکړه د هغې خلاف په یوه روغه خبره باندې خبره هم غلطه نشته دی څه زمونږ پاکستاني پښتانه وو څه افغاني پښتانه وو چې دا په یورپي ملکونو کې ناست دي ټول عمر د دې پلارانو نیکونو د انګریزانو سپیلم به ولي ملک ته راتلی نه شو پښتانه د دیو د لاسه په مشکلاتو بکواس یې شروع کړو شیخ صاحب کومه غلطه خبره کړې وه خو ویل جنګونه یې ودرول په یو غلطه خبره کې د یو کافر مدح ته نه شي کولی د حج موسم و حاجیانو ته تک ماته په خپله وویله زه ورغلم ویل دومره حاجیان ځای په ځای د لارو درواسې ګیر دي مونږ سره په راویته دي دومره مشکلات اقتصادي حالات چرته لاړه نو یو جنګ ودرول په هغې د چا صفت کوله یا دا بده خبره وه تا خبره کټلله دومره هوا دي ورکړله ماحول دي جوړ کو هغه شیخ هغه عالم ته دومره کمبخته تنګ کو چې هغه په خپل ژوند باندې هغه مل تمنا ته دې مجبوره کړو ټول به نه وي دغسې خو بدبخته شته دی کمینهګان پکې شته دی پرون بیا به خلکو شیخ صاحب عالمي شخصیت و هغه د ټولو پلار و نن ټول امت ورسره یتیم شو هغه سره هغه د افغانستان اسلامي امارت هم خپل مشر ګڼو او شیخ صاحب هم هغه خپل بچي ګڼله هغوی نه کوله پروپیګنډه دا خو یو څوک کمینهګانو و یاره په افغانستان کې حماسي دی نو حماسي څه ملا خو نه دی هغه کتاب راواخلي غریب په دین نه پوهېږي چې دا خبره د میډیا او د ممبر ده که نه د هغه ته ملا چا ویلی دی پلان کې قسم دی دا صرف د شیخ صاحب حاسدینو چې بکواس یې کوو امارت اسلامي کې دغسې څوک نه و امارت اسلامي د هغه بچي و پرون یې سفیر هم راغی تعزیت ته د امارت اسلامي طرف نه د تسلیت پیغام د هغوی پوره وفد هم راغی هغوی هلته هم تعزیت وکړو دغومره زیات د هغوی ټول مشران او کشران خفه دي چې زموږ نه ما ته موږ ټولو ته دغه احساس دی زموږ یقین دی زموږ نه زیات قسم دی هغه زیات خفه دي جاړي زله چې پلار لاړ شي او بیا دغسې پلار چې هغه د درد ځای و هغه د دعا ځای و هغه د تسلی ځای و هغه د پریشانو د
هغې باندې به سړی څنګه خوشحاله شي په هغې به سړی څنګه پروپیګنډه وکړي دغه ټول هغه بکواسیانو چې خلکو دې ته ورکو پاکستاني هم پکې وو افغاني هم پکې وو بدبخته مردود شو اوس جړا کوي د هغې نه پس دلته که جمعیت علما اسلام و هغه ټولو هغه خپل پلار ګڼو خپل مشر یې ګڼو هر سیاسي پارټۍ هر سیاسي مشر هر دنیادار هر سړي هغه خپل پلار ګڼو همدغه وجه ده چې شیخ صاحب دا اوس خو خلک دا شی پیش کوي که نه دا د پښتنو په نوم باندې شیخ صاحب دا وویله د دې خبرو نه مخکې دلته د جمعیت علما اسلام د شورا اجلاس و چې دا ټول پاکستان په نمایندګۍ باندې وه دا شیخ صاحب مولانا فضلالرحمن صاحب ته پاڅېدو ورته ویې ویل په دا پاکستان افغانستان دواړو کې پښتانه اوسېږي مسلمانان اوسېږي دا کم ماحول چې جوړ شو انتهایی تکلیف ده دی زمونږ د پاکستاني علما وفد هلته لاړو په هغې سره هغه تلخیانې ډېرې ختمې شولې قاید جمعیت مولانا فضلالرحمن صاحب دامت برکات هم ته ویې ویل ته د هغوی نه مطالبه وکړه موږ علما به مطالبه وکړو چې هغوی هم خپل د علماو سرکاري وفد راولېږي موږ یې په پاکستان کې سپورټ کړو عوامو ته یې راوځلو مدرسو ته یې راولو علماو ته یې راولو چې دا تلخیانې د پښتنو په منځ کې ختم شي تا صرف بکواس کوو شیخ صاحب عملي اقدامات کوله لګیا ول د دې نه لږ مخکې دلته یو سرکاري میټینګ و پاکستان افغانستان ټول دی خپله دې میټینګونو کې نه شریک کېدو لیکن په دې کې د پښتنو خبره وه په دې کې د مسلمان خبره وه دا شیخ صاحب ناست و ته هغه خبرې واوره یو چا ورته بیا وروسته وویله ویل شیخ صاحب ته دې حالاتو ته نه ګورې چې ته دغسې لګیا یې د هغوی دپاره ویل ته دې حالاتو ته نه ګورې چې ته دغسې لګیا یې شیخ صاحب ورته ویل هغه زما بچي دي بچي افغانستان دورې چې وکړه واپس راغی په هر بیان کې به لګیا وي زه د مدرسې نه راغلی امیر المؤمنین شیخ هبت الله صاحب حفظه الله ما ته په خپله دا قصه کوله ویل چې زه ورسره میلاو شو هغه د چا سره ملاقات نه کوي دغسې ګډ وډ بادشاهان راځي ویل ما ته وی چې دا زما خواهش و چې شیخ صاحب زه تا سره ملاقات وکړم زما اوس د کوچرو لوچرو غونته کې سړی و چې هغې به په خوله باندې یادوو پرون امام بخاري لاړو دغه منحوسې ژبې پسې وچلېدې نن د امام بخاري هغه وارث چې یقینا هغه بخاري ثاني او د منحوسې ژبې پسې وچلېدې هغه لاړې پرون هم دې بدبختو امام بخاري تنګ کړی و نن یې شیخ صاحب تنګ و چا چې امت جوړوو چا چې د امت تربیت کوو امت یې بچي ګڼل دې بدبختو دغه خلکو زړه زخمي کړو هغې هم دقسې رخصت کړو نن هم هغه مشهوره مقوله ده وی نقار خلق و نقار خدا سمجھو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دومره خو تاسو هم پوهېږئ ټایم نشته دی